अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त हम मौजूद हैं मलक नगर के मकाम पर और हम यहाँ सुबह आए थे रुहुल अमीन भाई के साथ। यहाँ एक मेहमान खाना है जिसको अगर देखा जाए तो उसको मेहमान खाने से ज़्यादा एक ग्रांड पार्क और बीच में या उसको हम म्यूज़ियम का नाम आसानी से दे सकते हैं। तो नाज़रीन आएँ आपको दिखाते हैं। ओके। ده ټایپ دی دا د دې کیسه دی تو خانه باجه دې کاټه باجه به ټیپونو د مخ کې ده دا دې کې کېږي کنه دا غږی شاته یا کنکشن دا کړی دی دا روغه ده تو خانه شنو نفس الرضا ما يبشر فقط من أنا دنيس اوریجنل لګي تکلیف ہوا گئی صحيح أنا من دنيس أنا دنيس شاش دا دونه مضبوطه ده چې دا واحد مرغۍ ده دغه دی چې لکه دا بني ادم ورته کینې دی وړی شي دغه دومره غټ دی که نه دومره غټېږي دې باندې چې بني ادم کینې دی لکه په دې ودونه کې او ودونو کې و دا به د سمسو دپاره و پخوا خو ډېر کم وسایلو که نه یو به د چی سمسۍ وه بله به د انګوري وه بلې به درې څلور به ورسره نور وي او به دې ته ځوړندې وي دا به د هرې ډوډۍ سره مطلب دا دی دې کې سیسونه سمسۍ به اچولې دي دغه ته او دا به ورسره مطلب دا دی داسې واده کې وړو واده دا د واده دغه و د سمسو یو لوښی و لکه مطلب دا دی دې ته به اچولې نو دې ته ډولډینګ وایي نو دې ته به دا سمسۍ اچولې اکثر به پخوا خو ډولۍ وي که نه نو ډولۍ سره به دا ډولډینګ اکثر دا به ماشومانو اخیسته او داسې به اچولې او داسې به نیولې او دغه دا کلنګار به پکې د سمسو اکثر به ګلدار شو دا سمسۍ به یو طرف ته لاړه بل طرف ته لاړه بابا تاسو ته نایب شو نه جمع کړی هر دې دونه مواد جمع کړم ګرام کړی هر قسم شپه کې شته دا د کوستان لپاره د مونږ د ترور ګبرال کوستان د هغې د پخواني کلچر او چې دا ډوډۍ پکې ماتوله دا دې کې په غوړي اچوله دا شاید چې ستاسو طرف ته وایي دا لګي ورا دا لرګی نه دی دا کوترې دی دا لګي ورا پر دی دا دا خانک دی که نه دا د لرګو دغه د مجمع ده او خانک دی دې ته به یې خانکې وایي دې منځ کې به ورته انګولی غوړي اچول وړي مې جوړه دې کې خپل لکه دا دا فټ دی چې چا پر ډوډۍ یا روزي پکې مات کړ چمچ په پکې ځان ته وړي چې په دې کې فټ دنه پاتې شو مس کې نایب دا دي دا به یې تقریبا دا کوزه مثلو کالو باندې دې سره سر هم دا مو مې دې بشي څه کارو مته دې باندې سر او سر دي دا شی دا ما کې شته نه دا دا هو کشکول دی دا به دې غاړه ته شو نه کوسته نه غنه غته دا دی دا دی لیوا अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त हम संगोटन में मलक नगर के मकाम पर मौजूद हैं और रुहुल अमीन भाई सुबह हमें एक जगह उसने कहा था एक नायाब जगह है जिसमें मसलन एक सेहत अफ़ज़ा मकाम है जहाँ पर बहुत सारे लोग दिन को अपनी तबीयत खशाश बशाश करने के लिए आते हैं। साथ साथ पुरानी चीज़ों से मुज़य्यन एक म्यूज़ियम भी है। तो हम सुबह आए थे यहाँ हमने यहाँ आकर देखा वाकई हमारी तबीयत खशाश बशाश भी हुई और यहाँ जो पुराने ज़माने की बहुत सारी चीज़ें नायाब चीज़ें भी रखी हुई थी उनको देख कर हमें बहुत कुछ मालूमात हासिल करने को मिला। तो हम इस मसलन वसे पार्क और इस म्यूज़ियम के मालिक मलक फतुल्लाह साहब के साथ मौजूद हैं। उसे हम कुछ सवालात करेंगे जो हमारे मतलब जहन में खटक रहे हैं। सबसे पहले आपका शुक्रिया कि आपने हमें टाइम दिया। दूसरा सबसे पहला सवाल ये है कि आपने ये इतना बड़ा वसे ये पार्क ये है और ये म्यूज़ियम भी है मेहमान खाना भी है इसको हम कॉम्बो कह सकते हैं सब कुछ कह सकते हैं। तो ये आपने बनाया है। दूसरे अगर हम देखें तो इस तरह म्यूज़ियम वहाँ पर टिकट लगता है और मसलन वहाँ जाने के या इसी तरह बैठने के टिकट लेते हैं। यहाँ हमने सुना और हमने ऑब्ज़र्व भी किया कि यहाँ कुछ भी नहीं है बस ये कोई भी आकर बैठ सकता है जितना चाहे बैठ सकता है जो पुरानी चीज़ें हैं वो देख सकता है। तो ये एक बड़ी कार खैर का काम है बहुत बड़ा काम है। पहले तो हम आपको इस पर मुबारकबाद भी पेश करते हैं और अल्लाह ताला आपको इंशाल्लाह जज़ा खैर देगा। तो ये मसलन ये आपका बचपन से शौक़ था या ये बनाने का ख्याल कैसे आया? आपका बहुत शुक्रिया इधर आने का कि आपने इधर आके तशरीफ लेके आए और हमसे इसके बारे में थोड़ा सा मालूमात करने के लिए सोचा
تو یہ بچپن کا جو ہے نا ہمارا شوق ہے. بڑا بھائی جو ہے نا اس کا شوق ہے, تو اس لیے بس چیزیں ہمارے پرانے بابا دادا کی پڑی ہوئی تھی, اور کچھ جو ہے نا ادھر ادھر لوگوں کو جو ہے نا لے کے آئے, کچھ یاد کو جو ہے نا اس کے پاس پڑے ہوئے, وہ ہم ادھر وہ ادھر لے کے آئے. اچھا, تو ویسے یہ سوال پوچھنا نہیں چاہیے, لیکن لوگوں کے ذہنوں میں خود میرے ذہن میں وہ ہے کہ مثلا ایسی اگر کوئی میوزیم ہے تو لوگ اس کو ٹکٹ لگا دیتے ہیں, اور اگر دیکھا جائے تو یہاں بھی اگر ٹکٹ لگ جائے تو مثلا کافی آمدنی ہو سکتی ہے. اس کے باوجود آپ نے یہ فری چھوڑا ہوا ہے, آزاد چھوڑا ہوا ہے, کوئی بھی آ سکتا ہے, کتنا ٹائم بھی بیٹھ سکتا ہے. حتیٰ کہ غلام بھائی بتا رہے تھے کہ یہاں کچھ لوگ مثلا رات گزارنے کے لیے بھی آتے ہیں اپنے سامان لے کر, چڑھائیاں لے کر, تو یہ فری چھوڑنے کا مثلا اس کے پیچھے کیا لاجک ہے؟ یہ تو ہمارے بابا اور دادا کی وراثت میں ہم مہمان نوازی اور ڈیرہ چلانا, اور وہ ہم کو وراثت میں ملا ہے. تو ہم اس بڑوں کی طرح تو نہیں کر سکتے, لیکن تھوڑا سا جو ہے نا کوشش کرتے کہ وہ جو ہے نا کچھ نہ کچھ. تو وہ یہ ڈیرہ ہے, پارک نہیں ہے, ہمارا مہمان خانہ ہے. ہم پیسے میں سے ہم نہیں لیتے. ادھر پہلے ہمارا اوپر گھر نہیں تھا, آدمی جو ہے نا اوپر گھر بنایا ہے. تو بس پشتون کو روایت یہ ہے, جو ہر کسی دشمن کسی جو ہے نا وہ اپنے ڈیرے پہ جاتا ہے تو اس کا مہمان نوازی اور اس کا خدمت جو ہے نا وہ فرض ہوتا ہے, اور اسلام میں بھی اور پشتو کی روایت میں بھی. تو دیکھیں ناظرین کہ یہ آپ نے ملک صاحب کی باتیں سنی, یہ ہے پشتون کلچر اور یہ ہے پشتون زندہ لوگوں کی یہ روایت. تو اسی طرح کہ اپنے سارے مثلاً مہمان نوازی میں اگر حتیٰ کہ اپنی جان قربان کرنا بھی اپنا فرض سمجھتے ہیں, تو اتنی وسیع یہ مہمان خانہ ہے. اس میں بہت سی نایاب چیزیں ہیں جن کو دیکھ کر مثلاً عقل دنگ رہ جاتی ہے. بڑے سے بڑے میوزیم میں شاید بھی ان کے ایسی چیزیں نہ مل سکیں. تو ہم ملک صاحب کو ایک بار پھر اس کا شکر گزار ہیں کہ اس نے ہمیں وقت دیا, اور ساتھ ساتھ اس نے ہماری بہترین مہمان نوازی کی. اس کو ایک بار پھر اس کے مشکور ہیں, اور اللہ کرے کہ یہ جو ملک صاحب کا یہ مہمان خانہ ہے یہ مزید ترقی کرے, مزید پھلے پھولے, اس کے بچوں میں اللہ تعالیٰ مثلاً برکات نازل فرمائے. تو بس اتنا ہے. شکریہ رضوان بھائی. آپ کو پتہ ہے کہ ہم تو ادھر ہی رہائش سے ادھر ہی قریب رہتے ہیں, اور جب سے میں آیا ہوں مجھے اس جگہ کا علم ہوا ہے کہ یہ ملک صاحب کا جو ڈیرہ ہے, یہ ڈیرہ بھی پسند بولے یا اس کو پارک میوزیم بھی بولے, تو اس کے ساتھ ہمارا تعلق بنا. ہم ادھر آتے رہتے تو ہم نے دیکھ لیا کہ یہ مہمانوں کے لیے ہمیشہ 24 گھنٹے کھلا رہتا ہے. اور اس بندے کا اخلاق شاید آپ کے سامنے آیا تھا کہ ہمیشہ ہر ایک بندے کے لیے, چاہیے میں تو ادھر کے قریب ہمارے دوستانہ بھی ہے, لیکن باہر سے جو بھی مہمان آئے تو یہ وہ پشتون کلچر کے مطابق ہر ایک بندے کے لیے ویلکم کرتا ہے, اور بہت پیار سے پیش آتا ہے.